دې وطن باندې افغان پروت دی. دا تقریبا د عیسی علیه السلام څوم 300 کاله مخکې د دې وطن په ساتنه کې د دې وطن په ژغورنه کې دا اوږد تاریخ دی د زرګونو کلو. دغه افغان خپل وطن په جګه شمله په شک و بریتوب په ډېر همت ساتلی دی. زموږ ابادي هغه وخت اوس هم زموږ ابادي د امن نیولې تر پاسې نه زموږ سره ډېر زورور قومونه پراته وو، اوس هم پراته دي. جغرافیه ته نشي بدلولی. زموږ سره کتب کې روسیان پراته وو، پر کیڼ لاس باندې عرب وو، ایران وو، لاندې د راټک لاندې هندوستان وو. دا ګرد په ابادي د افغانانو یو په لسه یو په شله ډېر. لیکن د تاریخ کتابونه دا ښیي چې دې بهادر قام د وخت له لحاظه چې عیسایت لا نه و راغلی، بیا چې اسلام راتلی، محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبري راغله، بیا موږ مسلمانان سو. په دې ټول تاریخ کې ګرد جهان په دې متفق دی چې دې قام ډېر په همت خپله خاوره خپله مځکه ساتلې. بیا چې څه وخت مسلماني راغله، اسلام سو، ګرد جهان مسلمان سو، افغان هم مسلمان سو. په جهان کې اسلام سره ولاړې په عربونو انسانان. بیا علامه اقبال په یو شعر کې داسې خبره کوي، وایي نیل کی ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. موږ ټول مسلمانان د حرم د کعبې شریفې د بچاو دپاره ولاړ خلک یو. نیل کی ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر. نیل دریای نیل د مصر سره، بیا کاشغر دا اوس چې د سیپیک میپیک تر راوځي. دی وایي چې دا مځکه د اسلام ده، موږ ټول د حرم د پاسبانۍ دپاره تیار ولاړ. لیکن چې څه وخت د دنیا زورور خدای دی، چې څه وخت د دنیا زورور ایټالي، فرانس، انګریز، نور قومونو په یاد جوړه کړله، صنعتي انقلاب راغلی و، ټوپک ته یې د غور واچوئ په چک، زموږ ټوپک له هغه د خولې د خوا والاوه، نو یې د دنیا د نیولو لپاره مخه راوکړه. تاریخ دا وایي، موږ چاته پیغور نه ورکړو. دا لوی چین جاپانیانو ونیو. په ګرد اسلام کې چې کلمه یې ویله لا اله الا الله محمد رسول الله، دغه مځکه لکه دا ګوته چې پرېږدي دا نه سو پاته. یا فرنګي ونیوله، یا فرانسیسي ونیوله، یا زه چیک کښېږده، دا چیک کښېږده بیا یا فرانسیسي ونیوله، یا فرنګي ونیوله، یا ډچ یې ورته ویل، پرتګالیانو ونیوله، کعبه شریفه پکښې، مدینه شریفه پکښې، بیت المقدس پکښې. دا در بل در لاس لاندې شو، د بل بیرغ یې ومانه. موږ پیغور چاته نه ورکړو. نن خلک کښېني، پښتون دهشتګرد دی، یو پښتون وحشي دی، یو پښتون فلانا دی، هیروین سمګلر ہے، ډاکو ہے، فلانا ہے، په څه بلایي. تاریخ دا نه وایي. تاریخ دا وایي چې واحد وطن یو ترکان، یو دغه افغان له اچکه نیولې، بیا تر عباسي نه دا واحد افغان وطن پاتې سو چې کلمه یې ویله، خپله جنډه یې وه، او د اسلام د دفاع، د وطن د دفاع جنګ یې یک یوازې کاوه. دا جنګ افغان پښتانه د فرنګي خلاف داسې کاوه. د فرنګي په فوج کې سیک شامل سو، هندو شامل سو، راجپوت شامل سو، دا ډېر جنګیان خلک وو. حتی زموږ مسلمانان هم د ما چې دوی ورته خفه سو، لاهور کې ما یو خبره وکړه، دا هم په پولیسو په فوج سره شامل سو. کلمه یې ویله، لمنځونه یې کول، روژې یې نیوې. کار یې څه کاوه؟ کار یې پښتون افغان وطن فرنګي دپاره غلاماوه. دا اوږد تاریخ دی. 80 کاله جنګ وسو، 80 کاله دا غریب قام د خپل وطن دفاع وکړه، په مجبوري دغه لیکه پر راوخته د ډیورنډ لاین. موږ خبره دا کوو عزیزانو، دا ډېره اړه دنیا ده. پیسې به ګټو، کاروبار به کوو، زندگی به کوو، لیکن د سیاست به سترګې نه پټو. سیاست ډېر ظالم شی دی. سیاسي فیصلې د قومونو بیخ کاږي.
چې فرنګی واتۍ 2 کسان سره کښېنستل، محمد علي جناح د مسلمانانو د خوا، کانګرس پارټۍ د هندوانو د خوا. موږ بیده وو، موږ نه وو خبر. ول دا ملک تقسیم شو، پښتانه لالاګان په موټرانو کې سپاره وو، پر دغه یې ودرو، پر لاهور ول چیرې ځې؟ ول بمبۍ له ځم. هغه ول بمبۍ نه اوس نشې تللی. څنګه نشم تللی؟ ول زما هلته کاروبار دی. ول کاروبار دی، دا 2 ملک دا جلا ملکونه شو. موږ ته تیار ښارونه د هندوانو غریبانو پاتې شو. چمن موږ نه دی جوړ کړی، پېښور موږ نه دی جوړ کړی، لاهور موږ نه دی جوړ کړی، کراچي موږ نه دی جوړ کړی. دا ټول دا ګرد د پنجاب د ګوجرانوالۍ د جهلم ستنېولې تر لاهوره پورې دا د سیکانو مځکې وې. مځکه هم د سیکانو، وطن هم د سیکانو، ملکي و خاني هم د سیکانو. دا ټول د سیاست د فیصلو په نتیجه کې و بل ته پاتې شو. که موږ سیاست نه کاوه، پر موږ باندې حمله ده. 40 کاله پس شوي د حملې دغه دپاره چې د خلکو وطنونه خلک ونیسي. که موږ سر نه خلاصوه، خدای مکه، زموږ مال، زموږ آب، زموږ مځکه، زموږ وطن، زموږ عزتونه به بل ته پاتې وي. چې دا سهار ماښام موږ زغلو، لاس تڼاکې کوو، د بچیانو دپاره ډوډۍ ګټو. دغسې دا د وطن خبره بیداري غواړي. وطن د غړیالیو بچیانو په همت راګرځي، وطن د غړیالیو بچیانو په لښکرو راګرځي، وطن د غړیالیو بچیانو د عالمانو په پښتو په تقریرو په مسایلو راګرځي. دې ته به پښتانه وایي آسپي د جنګ په ورځ نه چاغېږي. وخت د مخه بله ته مهرباني کوې، تیاري به کوې. اوس نو تیاري باید موږ څنګه وکړو؟ دنیا اوس دی فکر ده لکه کلی. دغه بړېڅې دي، پخوا په پټه کې غریبانو محنت کاوه، نن په جاپان کې هم بړېڅې ګرځي، نن په چین کې هم بړېڅې ګرځي، نن په روس کې هم بړېڅې ګرځي. دا څګزي هلته خلک داسې ګرځي، د خلکو لغلاوې کوي، دا کې وایي بیږي پټې پلانا کوي. اوس د جان کاروباریان، څوک په چین کې دي، څوک په لندن کې دي، څوک په دوبۍ کې دي، څوک په فلاني ځای کې دي. جهان په یو کلي بدل شوی. اوس به موږ د دې کلي خپل قوانین دي، موږ به په هغه ځان پوه کوو. د کام په معنا به ځان پوه کوو. د جهان کلي دي، په جهان کې انسانان دي، څوک تور دي، څوک سپین دي، څوک پتپزي دي، څوک ښایسته دي، څوک بدرنګه دي، څوک په کوم ځای کې اوسي، څوک په کوم ځای کې اوسي. په سوو په زرو ژبې وایي، جلا جلا مذهبونه یې دي، خو انسان ګډ د آدم علیه السلام او د بیبي حوا نه بچیان. قرآن کریم دا وایي. که تور دی، که سپین دی، که عیسائی دی، که یهودي دی، که مذهب مني کې نه مني، نعوذ بالله، که خدای مني کې نه مني، دا ټول د یوه کاله خلک دي. آدم علیه السلام یې پلار دی، بیبي حوا نه یې نه. نو اوس د دې انسانانو منځ کې موږ ګزاره کوو. زموږ ژبه نه ده یوه، زموږ ډول دستور نه دی یو، زموږ مذهب نه دی یو، زموږ ژوند نه دی یو. ګزاره به سره څنګه به کوو؟ که زه پر یو یهودي چاړه راواخلم چې ته خدای نه منې، نشته نه منې، لکه زه چې منم، ته بیا یهودي، ته بیا موسی علیه السلام د پیغمبر بولې، زما خبره نه منې، دا دنیا نه چلېږي. مذهب ډېر نازک شی دی، مذهب کې به ډېر سړی پام کوي. قرآن کریم کې الله پاک وایي، مولوي صاحب ناست دی، په قرآن کریم کې الله پاک وایي په کومو ځایو کې زما نوم یادېږي د هغو قدر. داسې نه وایي چې د ماجد، داسې نه وایي چې خالي زما د فلانه، یا چې چیرې زما نوم یادېږي د هغو ځایو قدر. بل ځای قرآن کریم کې الله پاک وایي تاسې د خلکو خدایانو ته بد مه وایاست، کنې خلک به ستاسو خدای ته بد وایي. د خلکو پیغمبرانو ته بد مه وایاست، خلک به ستاسو پیغمبرانو ته بد وایي. نو اوس په دې حالاتو کې چې موږ ګرځو، موږ به خپل کام په دې پوهوو چې د عمونې ولیت راباسي نه دا مځکه نه موږ ته چا په خیرات کې راکړې ده، نه یې په زکات کې راکړې ده، نه موږ د بله نیولې ده. دلته چې هر څوک اوسي، پښتانه د افغان وطن تر ټولو زیات خلک دي.
د موږ سره موږ په وطن کې کم از کم 14 ژبې ویل کېږي. که افغانستان وګورې له بدخشان تر هراته پورې فارسي او پښتو دوې ژبې. که دلته وګورې د موږ سره ګلګیتي ده، چترالي ده، ګوجري ده، کوهستاني ده، هندکو ده، فلانا ده فلانا ده. پښتون د یو مشر رور په حیثیت پښتون لکه دغه د انجن طاقت د موټر چلب انجن کوي. پښتون د افغانستان د پښتنو د ګډ افغان د ګډ پښتون د ننګ انجن ده. دی به مهرباني کوي د ځان سره به د ورونه بیایي، ملنډې به نه پوهوي. ازبک د وطن سړی دی، تاجک د وطن سړی دی، ګجر دی، ګلګتای دی، چترالی دی، حتی که د سره نور خلک اوسي د نورو مذهبو والا هم پر دی حق دی له ورونو په شان دی ساتي. اوس خبره دا ده ځینې خلک دوړې جوړوي د وطن نیولو دپاره. پخوا به ډېرو خلکو دا خبره کوله چې د کام خبره نشته، د ژبې خبره نشته. عالمان خلک په دې پوهېږي. په قرآن کریم کې الله پاک وایي ما نه دی لېږلی هېڅ پیغمبر هېڅ کام له بې له د ده بې ژبې. مولوي صاحب ناست دی، بیا د بل ملا څه پوښتنه وکړئ. الله پاک وایي چې ما نه دی لېږلی هېڅ کام له هېڅ پیغمبر هېڅ نبي هېڅ رسول هېڅ استازی بیا د کام په ژبه. قرآن کریم کام هم مني، ژبه هم مني. که داسې نه وای بیا د الله پاک د څلورو کتابو ژبې به ولې جلا وي؟ زبور دی، قرآن دی، انجیل دی، تورات. د دې هر یوه ژبه دغه کام ژبه ده. یو ځای قرآن شریف کې الله پاک دغه ته وایي که ته عربو ته په بله ژبه ګایدای دوی به څه ویل؟ بیا بل ځای په قرآن کریم کې الله پاک وایي وی محمده ما دا کتاب ډېر اسانه بلسان قومه کام هم یاد کړی دي، ژبه هم یاده کړې. ما دا کتاب ستا په ژبه ستا کام په ژبه درته کړی دي. د توجه کو په خلکو کې پروپاګاندا و د ژبې اهمیت شته. بله خبره به خلکو کوله ویله و قوم نشته، قومونه نشته. د موسی علیه السلام پیغمبر په یوه خبره د دنیا د هر عالم څخه پوښتنه وکړي. د موسی علیه السلام پیغمبري پر یوه خبره ده د ده قام یهود فرعونیان غلامان کړي دي، خچې پکوي، ظلم پکوي، ناروا پکوي. بیا چې دی وډارېدی چې بچي پیدا کېدل نارینه یې حلالول، نارینه یې رالول، ښځې یې پرېښود. بیا الله پاک په قرآن کریم کې وایي دا بند کړم صحیح دی بس ما لري کوو بشاته کې اواز قرآن کریم کې الله پاک وایي موسی علیه السلام کیسه کوي. الله پاک وایي فرعون ډېر غضب والا باچا و، د انسانان مریان کول، د ظلم کاوه. بیا ما رب العالمین فیصله وکړه چې زه د مظلوم د خوا یم. و د قرآن کریم د دې آیاتو سره دا خبره ښکاره ده چې چیرې د ظالم او د مظلوم جنګ وي الله پاک د مظلوم ملګری. که ظالم مسلمان و مظلوم کافر و الله پاک دا کافر ملګری. نو موږ به د ځان داسې لښکر جوړوو چې ظلم ونه کوو. د بل مځکه نیول، د بل کمزوري ښځه ځغلول، د بل په کور ننوتل چې لکه زه 20 کوره ته 2 کوره، یا کسه د یو کام په معنا، د سندي په معنا، د بلوچ په معنا، د بل په معنا، د بل په مځکه قبضه کول دا ظلم دی، دا به نه کوو. او خپل حق و بل ته پرېښول، ورور ته هم خپل حق و بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده. دا به نه به ظلم کوې د بل سره، نه به خپل حق و بل ته پرېږدي. د ژوند قانون دا دی.
په دنیا کې هیڅ کور یو کور ګوره چې ځان موږ د پښتونخوا ملي پارټي کارکونان یو زموږ کام ګیر دی موږ ټوکر ټوکر یو موږ د 300 کالو څخه خلک وژني دا اوس جنګ 50 کاله پس پر دې به بیا لږ ولګوي خبره دا ده که موږ واقعي ځان خلاصول غواړو که موږ واقعي ځان خلاصول غواړو موږ به د ځانه د الله پاک هغه انسانان جوړوو چې دی به د ظلم مخالف وي د مظلوم به ملګری د پښتونخوا ملي پارټي کارکون که واقعي موږ یو کار کول غواړو او موږ کلمه په رښتیا ویلې ده انشاءالله ویلې ده کلمه په خپله لا اله بغاوت دی مولوي صاحبان ناست دي لا اله معنی هیڅ شی نشته بغاوت دی دا چې انکار دی لا اله هیڅ شی نشته الا الله ته دا پر لا اله پرېږدې که څه بغاوت دی ته انکار کوې د هرې بلا څه لا اله هیڅ شی نشته بې له خدای دا کلمه په خپله که موږ پر اخلاص وایو دا موږ دا وایو په کار ده چې په دې باندې موږ کار وکړو خپل ایمان ته رڼا ورکړو چې د خدای به موږ بیره د چا سره نه کوو بیره خو دا نه ده دا مړه کرک هم ورځي انسان وغورځي یا نه به بله ته روان یې د غپ سي د شپې هم ته وغورځي دا بیره نه ده دا بل شی بیره دا ده چې اوه که دا ما وویل پلانی سړی ما ویل خبره کول مړ دي که ما که د حق خبره کول مړ مې دي کښتو قرآن کریم کې الله پاک وایي تاسې رښتیا ګوایي مه پټوئ که ستا د پلار خلاف وي که ستا د مور خلاف وي که ستا د ورور خلاف وي که ستا د زوی خلاف اعدلوا هو اقرب للتقوى د دنیا د هرې باچایي زموږ خلک په تبلیغ کې ځي جاپان له تللي چین له تللي امریکې له تللي انګریزانو له تللي زموږ غوبل یې لیدلی هلته چې وسوې خدای پاکه څنګه ښه خلک کشکې کلمه یې ویلی مسلمانان سوي دی چې په کلمه مانده دي په کلمه خود مانده دي اصل کې هلته نظام دی چې څوک نه شي هېرولی هلته نظام دی دا شریف دا د هر چا لپاره ده اعدلوا هو اقرب للتقوى تاسې عدل کوئ عدل چې د دوو وروڼو په منځ کې نه جنګ وشي پلار یې بړی سي مور یې بړی سي دوه وروڼه د یوې مور کې په منځ کې عدل نه و دا وروڼه نه سره چلېږي که پلار د خپلو درو زامنو منځ کې فرق کاوه دا کور خرابېږي که مېړه د ښځې سره بې انصافي کول دا کور نه چلېږي او پاکستان لګیا دی په بې انصافي ملک چلوي ښځې وایي رب دا دې وایي په بې انصافي ملک کور نه چلېږي کور نه چلېږي د نرزوی لګیا شوی مې دغه جوړ موږ پاکستان موږ ملک دی موږ پاکستان زموږ ملک دی پاکستان کې چې د بل مور کم حق لري زما مور به لري چې د بل خور کم حق لري زما خور به لري چې د بل لور کم حق لري زما لور به لري چې د بل بابا کم حق لري زما بابا به لري چې د بل د ژبې کم قدر زما دا به به زنده باد ساين پښتون بلوچ سندهي پنجابي موږ ګرځولي دوی څه کوي وای په دار دیوال لیکلي د قرآن شریف آیاتونه دي دغه یې لیکلي وایي ترجمه یې څنګه کوي قرآن شریف کې یو آیات دی وانما المؤمنون اخوه ټول مسلمانان سره وروڼه دي د یې معنا څنګه کاږي لونګین یې معنا دا یې کاږي چې انما المؤمنون اخوه مسلمانان وروڼه دي نو زه ستا د جیب په پیسو شریک یم دا یې ترجمه داسې کوي انما المؤمنون اخوه زما دا خو زما دي دا ستا په دې زه شریک یم ستا ګیس ستا ګلانه ستا سره زر ستا اوبه په دې داسې نه ده حساب به سره کوو ګزاره به سره کوو دا ملک ډېر ښایسته ملک دا ملک جوړېږي افغانستان کې جنګ 50 کال علما ناست نو خو موږ نعوذ بالله نو خو موږ قرآن شریف نه منو قرآن شریف واضح حکم کوي هر مسلمان ته دا حکم کوي چې که د مسلمانانو دوې ډلې سره په جګړه شوې تاسې ورسئ فصلحو بینکم تاسې ورسئ د هغو منځ کې روغه وکړئ بیا دی نه ویل لکه پښتانه وبلوس یاره ورغلم د شادي نورمحمد کلی دي سر نه یې منله یو شپه ورته ناست ورو هغه د اختیار یې نه راکړ قرآن شریف ته یې نه وایي قرآن شریف وایي ولاړېږې به نه غوږ به نه سې چې دا ملامت یې که دا
هر یو چې ملامت شو هغه کونج ته که عزیز ملامت خو یې موږ راغلي یو د خدای دپاره راغلي یو په لار ځې که دې لاس وپېژنو فقتلو جګړه ورسره وکړي وایي پر لار ځې که دې لاس وپېژنو بیا چې غاړه یې کښېښوه د دې دوو منځ کې په اخلاص روغه وه 50 کاله کېږي موږ سره په جنګ کې زموږ خدابانه وه روسیان راغلي وو یقینا هېڅوک تانوس کار یې کولی روسیان په کندهار کې ولاړو چې دا به خبرو ته ګلزوله تا پلار نه وي چې راغلی په کابل کې ولاړو په کوټ کې ولاړو په سوراوه کې ولاړو په بولدک کې ولاړو خود یو جنګ و ډېر لوی جنګ و اوس چې هر څه تللي دي بیا جنګ پر څه شي دی جنګ پر دې دی عزیزانو بچیانو ځوانانو خلکو سپین ږیرو جنګ پر دې دی چې ستا وطن د دنیا جهان د خزانو ډک دی لکه اوس چې سوره رحمان تلاوت چا وکړي هلال محمد هلال محمد وکړي او پرې ځای ودراوه بیا هغه کې یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ستا وطن چې په سوره رحمان کې کوم نعمتونه الله پاک پیدا کړي دي ستا په وطن کې دا ټول شته چې په دنیا کې ته یې خوله وروړې هغه ستا په وطن کې شته دغه د وطن نعمتونه در اصل د خپل کام قسمت دي قسمت دا نه دی موږ ښځې چې کښېني وایي خدایه پاکه ای زموږ دې بیا څنګه قسمت کړي پلانی خوارکۍ به مسافري پسې ورک دي دوبۍ له تللی دي پلانی تللی فلاني دا نه دی قسمت قسمت دغه ځکه دا مځکه ده چې کوم قومونه خپل وطن ساتي هغه وطنونه قومونه ساتي چې کوم قوم د وطنه لاس وکاږي نتیجه یې دا ده لکه زموږ ده دغه سړی دا سړی څومره پالي کښایي دغه مولانا صاحب چې کښایي دا جي چې کښایي دا سپین ږیری چې کښایي دا سړی چې کښایي موږ اوس هم تر هر چا ډېر کار کوو اکثرو پښتنو لاسونه داسې چې لاس ورکړي ته چې لرګی یې په لاس کې راکړي تخته یې په لاس کې راکړي لیکن چې رنګ ته یې وګورې ټوک ټوکر تک ژړ مخ چې بې مریض کالي خدای خپلې کې پرېږدي اوس موږ په کار دی موږ په دې سوچ وکړو چې موږ محنت هم کوو موږ وږي یو چې خلک یو سرجن چې یو اپریشن وکړي نازک لاسونه لکه د ښځې چې یو اپریشن وکړي 15 لکه فیس 15 لکه یو سرجن یو اپریشن وکړي 15 لکه فیس 15 لکه چې ما او تا 200 کاسه 600 کاسه بیلچې 15 لکه روپۍ نه راکړي په دې نه راکړي د ده هم لاس دی زما هم لاس ما لاس به ده کلک ما لاس به ده زورور دی ما مټ چې ده زوروري دي لیکن د ده لاس هنر لري ما لاس بې هنره دی د خپلو بچیانو لاسونه به د هنر ته اړوي بیلچې نه ساتل کېږي قومونه هنر ته به ځي جاپانیانو جرمنیان په دویم جنګ کې خلکو وتړل دواړه په جنګ چې وسو ګټه دنیا ورته کښېنسته لاسونه یې ور وتړل ورته ولکه بیا فوج جوړ اول جنګ وروسته یې دوه د لاسه وسو دویم وروسته یې دوه د لاسه وسو جرمني یې تقسیم کړي لکه په منځ کې وکړي یوه ټوکړه روسي ونیوله بله ټوکړه امریکن ونیوله جاپان یې ګیر کړي ته یې به دغه نه جوړو بم یې په تس کې په یوه بم 1 لک خلک مړه شو په هیروشیما ناګاساکي دا دواړه قومونه زموږ رنګه قومونه دې ملا وتړله و علم ته ملا یې وتړله هنر ته ملا یې وتړله دغه ته نن جرمني او جاپان د نور محمد کلي په کوڅو نه راوتلي ستا په دغه کې خالي سامان د جاپان ستا په خانه کې د جاپان سامان ستا په لاس د جرمني ما دا ګړۍ د جرمني دا ګړۍ دون کښنی شه خدای خبر په څوک وي دا چې ما ورته یې وپیدا کوو 300 کسه به عمرشاه خرکار و پلانی خرکار و ګلګیات خرکار که څه فایده موږ کړي دي محنت او ګوره ما ته چا وویل ډېر ښه خبره ډېر هوښیار سړی و پښتون نه و ده ویله و د پښتانه په روغبړ کې زما یو خبره ډېره خوښه چې دوی لاس وله ورکړي یو بل ته وایي وایي ستړی مست دا یې چیرې نشته دا نه فرنګی یو بل ته وایي نه امریکن یو بل ته وایي نه عرب یو بل ته وایي کیف انت انت بخیر فلانه فلانه او بل په عربي کې یو پښتون دی ستړی مانځي معنا
د دې نتیجه دا راخېږي چې دا کام بل کار نه دی کړی بې محنته دی د دنیا پر یو چارسو پروت دی خلک راتله هغه زموړې ګرځو چې هغه مولانا بیا به بل راغی بیا هغه ګرځو بیا بل راغی بیا زخمونه څټه بیا بل راغی نو یې د بهترینه دعا دا جوړه کړه چې ستړی مه چې ستړی دې مه چې ستړی شو نو غرق شو ورونه خدای دې موږ نه ستړي کوي نه یو ستړي انشاءالله اوس خبره ده د پاکستان کې هم په افغانستان کې هم خبره پر خاص ځای ولاړه ده که موږ هنر وکړئ د وطن ټول خلک د وطن عالم د وطن تبلیغی د وطن بلبلی د وطن منځګزاره تاجر ګزاره هغه لږ کمزوري په منځه داسې کې دا ټول دا د دې کام بچي دي هر یو په کومک سره کوي لکه دا نور محمد کلی که دا نور محمد کلی آباد و دا ګډ خلک بیا آباد که دا نور محمد کلی په اتفاق و ګډ خلک په اتفاق که دا نور محمد کلی په نیستي اخته و ګډ خلک په نیستمن نو موږ به عقل سره شریک وو ملا پیر فقیر تبلیغی چې وا سړی په یو ګل نه پسرلی کېږي چې دا نور محمد کلی د سرو زرو سي د سرو زرو هر شی د سرو زرو سي او د پښتانه دا نیستي دا سره زر په کار نه درځي کام زموږ عزت په خاورو پورې دی د خاورو عزت په موږ پورې پنځه خانان پنځه ملکان پنځه سرداران دا نه ده ولس محنتي دی ولس خواریکاش دی یوه خبره چپه ده زموږ ده د پښتانه ده پر سر ولاړه ده دا سمول غواړي نور خیریت هېڅ نه دي د خلکو خبرې لکه وایي دا کلمه که یو ځای وه په دا پښتانه کې په عربي کې هم ولکه پیدا شي که بوډا یي که سپین ږیری یي که تور ږیری یي که ښځه یي که ځوان یي که دغه یي روژې خامخا نه شي لمونځ خامخا کوي اودس خامخا کوي فلانې خامخا کوي پاک هم و پښتانه د بل څو دا ګردو خلکو چټې کړی د جمعې لمونځ چې وکړي هغه خاص په دغه جنت الفردوس کې کوي یو د جمعې لمونځ یې کړی خاص د جنت الفردوس توتي د ځان وره اسلام هم دې کام ته ولاړ دی مسلمانان دې کام ته ولاړه ده خو یو ځای کې موږ کږه ده ډېره په کور کې موږ ډېر بد خلک د کوڅې په جګړه دا کوڅه در وڅکوه دا کوڅه په شا کړه ستا د کور اوبه زما په کور کې راتویېږي ستا نالۍ داسې ده زما پایپ داسې دی زما ګیس داسې کوي بابا روان تا پسې وټوخم نه روان تا ماته رښتیا وویل پر دې باندې موږ دستي ښکنځل دي بده ده د یوې چرګې په سر موږ په ګولۍ ځلوو ژوند ډېر مختصر دی 15 کاله انسان ځوان دی نیم خوب په خوب کې تېرېږي چې ته لږ راپورته شوې تر 200 روپۍ دې اخته شوې به تام کاڼه وکړه د چا په کابل کې پروت دی بم کاڼه وکړه د چا په کابل کې پروت دی چې مخ راګرځې تکه سپینه ږیره ټوپۍ معامله خلاص په کور کې موږ لکه لیوان پر یو وخت بیا د مې ما په بردار هډې باندې پر یوه چرګه باندې پر معمولي خبره باندې پر یو ښکنځل باندې موږ چې دغه باجوړی ملګری ده ټول قلم راواخ د زیری ملګری نن د دسمبر څو تاریخ دی اوږد چې در بل اوږد دوی صحابي په دا خبرو باندې کم از کم لږ د کاله 2000 کس سره وژني کم سے کم 2000 کس او 2000 کس د دنیا یو د ازادۍ تاریخ شهیدان نه ورکوي 2000 کس مري خوش خبره دا دنیا هم خرابه هغه هم خرابه دا خبره به موږ سموو دا خبره لږ په سر ولاړه ده پر پښو به یې درو د چرګې جګړه د غوا جګړه د کوڅې جګړه تا ما ته دی وکتل ما تا ته دی وکتل تا چې وټ خلاص وټ نه دا خبره به په قراره خلاصو په کور کې امن په کور کې د خدای لار په کور کې عدم تشدد په کور کې معنا په بیابان کې هم جنگ نه خو که مجبوري شوه دا سختي چې موږ په کور کې کوو دا شوار چې ته مخامخ یې د پلار په لار وجدان موږ راغلي کور ودان ډېر مهرباني دا وطن دا پرنګی چې هندوستان یې ونیوی اول پرنګی دا د ښکارپور د افغانانو ډېر لوی شاه د احمدشاه بابا نن چې د اجزام اوسي یا بړیڅ اوسي یا نور پښتانه اوسي
یا په ملتان کې دا زموږ هغه نیوکې وې پردي ملکونه موږ نیولي وو خو زموږ په لاس کې اول پرنګی سفیر چې د افغان بادشاه لپاره کړی پر ملتان باندې رالی د دې خوا د هندوستان نور هندوستان یې نیولی و پر ملتان باندې یو الکوزی نوم یې زما هېر دی یو الکوزی ګورنر ورته ولاړ و د هغه استقبال یې وکړ بیا له دې ځایه بوتې پېښور ته هغه وخت پاچا په پېښور کې هغه دغه په خپله لیکي پرنګی پرنګی وایي زه چې د الکوزي کور ایستم افغانستان اول سړی چې ما له په مخه راغی یو اوښبه و اوس یې کشاوه موږ خراسان وو دې اوښبه موږ ته وکتل ما وده ته وکتل ما په اول ځل دا محسوسه کړه چې ما ته زما سیال ګوري موږ یې کشاوه چې موږ ورغلو ما ته وکتل ما ده ته وکتل ما اول زړه وڅکله چې ما ته زما سیال نو موږ ته راپېښه په دې ده چې ګرد اسلام لاس پر سر سو زموږ سیالي د خلکو نه ده خوښه نن یې نه ده خوښه هېڅ ګناه موږ نور نه ده کړې دی تا په چیش بریتوت تا ورکړی لکه زما بریتون مې ستا ته کار تا په چیش بریتوت تا ورکړی تا څه دپاره یې شی پرېښی لکه زما خپله نوم غوټه د ښځه راکړي زما وطن دی ما پر دې باندې د دنیا جان تاوانونه کړي رابعه تور دي لو انجلس سند رخسار دي ايش بيدو بوليس جام في هندوستان كي تسوي شيء والله من زمانه فيش بيتو قسم الدنيا تماشي قلت ما بدي مكان هذا خبر هذا زوين بس للرومي زبط المخبز مر شخل الجمل مر فامي لا بدي كاركونان قص بستانه قد شاتو وروح شاسر بدلك سبك خلا تقصر بهذه بما تد شا تد خپل مور عزت کولای نه چې د بل مور دانه وي کوم پښتنو چې دیوالونه غټه دیوالونه چیز پر لګو شرور په دې به کار نه لري دا زما عزت پښتو کې به سره ګرځو ورور موږ واړو چې موږ خلک موږ مندو خوندو ته عزت راکړي موږ به د بل خور عزت هڅو انسان تر هر شي مقدم دی ولسه الناس دي كفرزا يبشري مثلا يبشري مثلا ده يولار زي درمت خان د کلیسه یولار زي پر خو دا نه ده په دې څوک تیری کغله پر زیهم کدا کوګه پر زیهم کبدکار خلک پر زیهم یولار زي د درمت کا د کلیسه خلک یې استل واړي کپلار کې ډېر لوی جامع جمعه راغلي شرعي مسله ده چې انسان نه په تکلیف کوه دا جماعت ونه وړو دا موږ سره ناست د انسان عزت د انسان د قدر هر څه مقدم دی انسان هم دوباره دار جوړېږي په مخکې قسم لوی ماجت راغلی شرعي مسله دا ده چې انسان ته تکلیف ورکړو انسان ته لار ورکړه دا ماجت ورونه بل دی پروا نه او که بیا د ماجت ضرورت و اجرا راغله اداره باندې بلډوزر تېر که ماجت پکړو پروا نه انسان خبره ده الله پاک قرآن مجید کې واړه شیان دغه کړي قرآن مجید کې الله پاک وایي تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان دا د هر انسان لپاره تاسو یو د بل سره یو د بل سره کافر دي که فرض کې کسه یو سړی نعوذ بالله خدای نه مني نعوذ بالله او پول جوړوي پر دې نور محمد کلی باندې دا پور دی چې په دې حشر کې شامل جوړې هندو جوړې سیک جوړې دغه لیکن د خیر شي جوړې په دې کې په کار شي مشباب د خیر په کارو کې تعاون د بدی په کارو کې ولا تعاونوا تاسو کومه مکوي الله الاسم والعدوان د ګناه او د بدی په کارو کومه لږ گزارو فرض کې خدای نه خاص راځي موږ دا پوښل نه پوه نه خو نه پوه کړی فرض کې ستا ورور نعوذ بالله ستا ورور څوک بدی وکړه چا سره بدی وکړه په کوڅه کې ګرانه ده چې کور ته راغلی ورته وایي به چې څه دپاره ولې خو زه د خبرې د اوسو په ملامت یې پاتې دا چالاک لکه د سره ولاړ شه خلاص یې ملامت یې کور کښېنه د کوره به نه راغلی کور کښېنه زه ځم کاڼي ته پاس یوه بدیز مې ده پر مخ بیا نه شي چې عزیزه اوس کوڅه وي اوس خو زه وې د زما ورور غول خوړلي هېچا او چاته ورور په لاس نه کړ چې حلال
دا بد کار یې کړی دی د عیسی علیه السلام معجزه نه ده راسره چې مړی وټکوم راجع کړي د راژوندي کېدو ما سوال ما اختیار ستا دی ما اختیار ستا دی زما ورور بد کړي دي بېدینه کورنۍ بد کړي دي عزیز مې بد کړي دي چې شی خوړلي دي خاص درته کوم بس یو غلطي یې کړې ده زما سره پلار به موږ په خپله به اوس روا ناروا موږ عزیزګلوي دا ډېر دا کفر ته نږدې خبره ده بس ما تربت لاندې هغه ستا تربت کار کړی موږ سره ده د هغې پای دا دی نن هم په پښتانه کې چې یو 50 کور یا بل 3 کور دا 3 کور ژوند نشي کولی نه به ظلم وي نه به ناروا وي نه به اغلا کړي بس د غریب کسور دا دی دی 3 کور دی دی 50 کور نو یې خرجوي د بې مرضي ولکه یا واده وکړي د بې مرضي ولکه دا غلطه ده د کفر دی اجزاونو پښتونخوا ملي پارټۍ ته کور ودان بیا ګپ سره کوو په ژوندو پښتانه وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم مینه بیا به راځو که خدای کول زمېدلي خو یو ورونو په دې خبرو مجلس سره کوو هر مهاجت باندې په هر کس په کار ده چې موږ یو څه وخت د کار خبرو ته وکړو یو د بل زده کړه وکړو چې ما ته راوښله زه تا ته در وښیم علما زموږ ملګري ګډ خلک په کار د لاس وله ورکړو د دې خپل کام عقیده به راویښ کړو د نورو قومو سره د انسانیت پر بنیاد برابري جوړ کړو هم پاکستان برابر کړو هم نورې علاقې برابرې کړو خدای خیر دې پېښ کړي ډېره مننه کور